د کابل نیوز ګرام لیدونکو سلام، ژور لیدو ته راغلاست. محلي پولیس هم د کلونو تجربه کړل په ډېرو ځایونو کې د بې امنیتۍ د ډېرو مشکلاتو یو عامل محلي پولیسو. اوس امریکا یو طرحه راوړې ده چې تقریبا محلي پوځ په شکل باندې یو طرحه ده، 100,000 نفر به جذبېږي، دا به په محل استخدامیږي. ای به د اردو برخه خو په هر ځای کې به معلوم، یعنی د هغې محل پوځ به وي. نو دا خو د پوځ برخه نشي کېدلی، تقریبا د یو ملیشې د پوځي ملیشې بڼه به لري. په دې امریکا وایي چې په دې ترتیب باندې موږ غواړو چې دا جنګ مهار کړو. لیکن څه رقم چې خبرې کېږي، اطلاعات دي دې باره کې، څه رقم چې اندېښنې دي، جنگ به مهار کی او که لا زیات شي. مثلا یو تعداد قوتونه پخوا امریکایانو د ځانګړي قوتونو په توګه درلودل، ملشوي یو تعداد افغانان استخدام کړي وو چې امریکایانو سره وو، بیا هغه تشکیل لغوه شو. ویل کېدل چې هغې بیا هم یو نوی ارتباط ورسره وو. اوس که هغه رقم خلک یا د همدې اردو خلک پاتې کېږي په دغه تشکیل کې جذبېږي او موږ د محلي پولیسو په شان باندې محلي پوځ هم ولرو، افغانستان به کومې خواته ځي؟ اردو خو خپل یو تعریف لري، امنیتي ځواکونه خپل یو تعریف لري، او د ټولو نه مهم عنصر او ټکی پکې ډسپلین او متمرکز بودن دی. هغه اردو چې پاشل شوي وي، هغه امنیتي ځواکونه چې پاشل شوي وي، هغه به څنګه وي؟ د هغې خو دا کلونه لګي قیمت ورکوو، اوس به نوي حالت کې څه کوو؟ نو په دې باندې بحث کوو. په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی امین الله شارق د سیاست چارو شنونکی، زموږ بل ملګری دی جنرال صاحب طاهر یرغل، او زموږ درېیم ملګری دی ښاغلی زبیر شفیقي د ویسا ورځپاڼې مسؤل مدیر. ستړي مه شئ، پخیر راغلی. یرغل صاحب، امنیتي ځواکونه چې دغه رقم پاشل کېږي، محلي پولیس هم درلودل، اوس یو تشکیل دغسې جوړېږي، طرحه ده چې تقریبا 100,000 نفر جذبېږي. په هر منطقه کې به هماغلته خپل یو ورکوټی پوځ جوړېږي چې دا به د ملي اردو د رهبرۍ لاندې کار کوي، د کنټرول ادارې. بالکل همدغسې د ملي پولیسو باره کې، د محلي پولیسو باره کې هم ویل کېدل چې دا به د پولیسو د ادارې لاندې کار کوي. نو د یو جنرال په توګه پوځ خو ډسپلین، یو متمرکز تشکیل او دغه غواړي. څه رقم ارزوئ دا خبره؟ اجازه راکړئ ځواک صاحب، تاسو ته د میز ملګرو ته، افغانستان ولس ته خپل سلام او نیکې هیلې وړاندې کړم. یو متل موږ لرو، وایي علم تابع د تجربې ده. دغه د ملیشې او ملیشه سازۍ تجربه موږ له 50 کال څخه لرو. کله چې د ثور بدلون راغی یا د ثور انقلاب راغی، څو وخته بعد چې جګړه شروع شو په افغانستان کې، نو هلته دغه پروسه را شروع شو چې ملیشې په نامه باندې به خلک هغه کېده، 2 روپۍ معاش و خبر و. بیا ورو ورو د قومي قطعاتو په نامه باندې کنډکونه او غونډونه او اتلواوې، دا خبره په شمال کې، په غرب کې هغه مجاهدین چې تسلیمېدل، هغه به په هغه باندې هغه د جنرال صاحب دوستم اوس پورې لرو، د تشکیلاتو پاتې لمه بخش لرو. مثلا په هلمند کې، دغسې په ننګرهار کې یا په کابل کې د ملیت هزاره په نامه باندې یو جزستان دلته تشکیل شي. دغه ټولو د ما په یادښت سره چې زه په دغه قضایاو کې، په دغه حکومتو کې هم لیدلې مې دي، نتیجه کامله نه تنها چې منفي وه، بلکې د دوی عمل کرد خونړی عمل کرد، د ولس او د نظام په ضد عمل کرد. او په پایله کې تاسې ولیدل چې همغه ملیشو او همغه نظام سقوط کړ. هغه وخت چې افغانستان یو اردو درلودله د ټولو تشکیلاتو سره او هغوی قواونه نیولې تر ځمکني یو په ترتیب باندې داسې اردو چې جنګېدلی هم وه، لیکن دې ملیشو دغه اردو په دغه سرنوشت اخته کړله. اوس چې موږ کوم وضعیت کې
دا څه چې موږ لرو دا وسلوال ځواکونه نه پوهېږم اردو په نامه اردو تعریف کې راځي که نه راځي خو په هر ترتیب باندې دا که دغه رقم محلي تشکیلات هم د پورې ونښلي د اردو په نامه باندې دا به زموږ اردو پیاوړي کړي او که زموږ اردو به لا کمزوري کړي زموږ اردو څه رقم وضعیت خواته روان ګورې ځواک صاحب ما هم غوښتل چې دغه ټکي ته راشم زه اسان په خپله مخالف د دغسې یو قراردادي وسلوال پوځ وسلوال پوځ موږ په هغه وخت کې چې بنا په هغه د پشک په اساس یا د هغه په اساس مکلفیت دوره وه هغه یو مضبوطه وسلوال پوځ و دا ډسپلین پذیره وه اداره وه هلته ټول مسایل ښه تطبیق کېدل خو د حالت په افغانستان کې داسې راغی چې ضرورت و چې اوس دغسې یو وسلوال پوځ جوړ شي ولې د دې په څنګ کې مثلا د محلي پولیسو په ایجاد کې هم ما که چا پوښتنه کړې ما خپل مخالفت ورسره دغه کړی زه هېڅ له دغو سره موافق نه یم له دغه ټکي سره چې بله شپه ما هم له سخنګوی د وزارت دفاع څخه واورېدل یعنې باور کړي دا تعجب مې وکړ چې د اردو په چوکاټ کې بیا د دغسې ملیشوی ایجادول دا په دې معنا ده چې دغه جګړه او دغه جنگ نور هم پراخول او دا وطن نور هم بربادۍ ته ورټېل وهل دي ګورئ تاسې دلته څو نقصه به دې موږ وګورئ مثلا تاسې دغه د سرپل مسله ولیدل محلي پولیس و په ځای کې محلي پولیسو باندې مخالفینو جنگ شروع کړ کومک ورسېد یا ونه ورسېد عام خلک ورسره قتل عام شو دا خلک هم چې په هر ځای کې په هر کلي کې چې دوی ایجاد شي په هغو کلیو باندې جګړه شروع کېږي او دا خلک اکثرا چې ډسپلین پذیره نه دي خپل مهمات خرڅوي خپل هغه کوي ممکن حتی د تجارب په اساس باندې چې موږ یې لرو چې دا قوتونه به د ورځې له موږ سره وو خو د شپې به له مخالف لوري سره وو یعنې دا ټول مسایل امکانات شته بناءً ډېر ښه یو شی ویل د ورځې موږ سره او د شپې مخالف سره اوس بیا داسې تشکیل جوړېږي چې د ورځې په حکومت سره د شپې مخالف سره نو کامل دغسې کېږي ګورئ په محلاتو کې دا زه وایم چې اوس دغه خبرو ته ضرورت څه شی ده که طرح امریکا راوړې ده خو د افغانستان دولت دلته دغه مسؤلیت لري دوی باید فکر وکړي کېدای شي دغه 100,000 نفر واخلي په تشکیل د دا د باندې وروسته بحث کوو د دې برعکس جریان روان دی داسې جریان روان دی چې په زرهاو نفر د اردو نه ایستل کېږي 100,000 ملیشه جوړې لیکن په زرهاو سمنسبان چې هغه کې عمدتاً لوړ رتبه سمنسبان دي او هغه ته وباسې نو په دې باندې بیا وروسته بحث کوو چې دا څه قصه روانه ده یوه لوبه ده کاملا ورته ویلی شي بلکل شارق صاحب تجربه د علم مور ده دغه موږ ولې نه زده کوو تجربه په کراتو دغسې اقداماتو دغسې کارونه صدمین وژل کېږو اردو منحل شله د پاکستان لاس ته ولوېدلو اوس یو ځل بیا دغسې طرحه راځي او زمونږ د حکومت طبیعت سره هم ده خو طبعا هغه به مني که امریکا راوړله نو بیا خو زمونږ ده ولې د افغانستان دریځ د افغانستان موقف لکه څنګه ویل د امریکا طرحه چې وي هر هدف دپاره چې وي نو زمونږ حکومت دریځ باید څنګه وي زمونږ حکومت ولې دغه رقم شیان مني بسم الله الرحمن الرحیم سلام پر ټول تاسو ته په دواړه محترم مېلمنو ته ټول لیدونکو اوریدونکو ته تاسو مخکې ویل چې اردو مو درلودل او د مابین یې ویوړه زه وایم چې د مابین یې ویې نه وړه د مابین هم ویوړله خپله په لاس په وړې ده متاسفانه اشارې د پردیو خو کارونه مو په خپله کړي هر څه مو د مابین یې ویوړل او دغه سپین میدان اوس به دا 100,000 نفر هم زموږ خپلې که نه بلکل پردي خو به نه خپل به خو بس کارونه به او په عین حال کې تاسې ولې چې تجربه مهمه ده او د علم دغه دی متاسفانه چې زموږ هیواد په هر لحاظ باندې نورو ته لابراتوار ګرځېدلی دی او هر څه دلته په اصطلاح باندې تجربه کېږي بیا به دوی دپاره تجربه وي دا چې موږ د دې تجربې نه څنګه استفاده وکړو څنګه مې استفاده کړې ده دا ډېره زیاته مهمه خبره ده بدون شک
لکه جنرال صاحب چې ورته اشاره وکړه، لکه تاریخ چې به دلته ښودل شوی ده چې دغسې پراګنده ځواکونو واقعا ښه نتیجه نه ده ورکړې، سره دې چې په مقطعي او د لږ وخت لپاره هغه هم په ټولو ساحاتو کې نه، په بعض ساحاتو کې نتیجه مثبت وه، نتیجه ښه وه، هم په تیرو کې هم اوس. زه اشاره کوم د 1500 نه تر 20,000 پورې اوس موږ په افغانستان کې محلي پولیس لرو. په یو تعداد محلاتو کې بدون د شکه هغه کارونه د محلي پولیسو په واسطه باندې په هغه اول وختو کې خصوصا وشول چې هیڅ د یادولو وړ نه دي. اما برعکس بیا په بعض ساحاتو کې واقعا د امنیت او د ثبات د تأمین لپاره قدمونه پورته شوي چې په هره منطقه کې فرقونه سره کوي چې څه خیل افراد او اشخاص په اصطلاح باندې دې ته جذب شوي دي، څه خیل افراد او اشخاص پولیسو بالکل دا باسو. لیکن اردو کې کیږي. زما سوال دا دی چې امریکا کا هر هدف لري، اولې هر هدف موږ خبره کوو، یعنی بالکل امریکا مسؤلیت نه ولې موږ خلاصو. آیا امریکا زموږ ستراتیژیک ملګری دی لپاره ده چې موږ یو ځل بیا د بدبختۍ کندې ته وګوزار کړي؟ دغه تجربه چې یعنی د ملي اردو سره دغه رقم کار کول، نو دا خو ښکاره خبره ده چې څه رقم وضعیت ته وړل دي. نو ولې امریکا سره په دې باندې یعنی د زموږ د حکومت دریځ څه دی؟ زموږ حکومت ولې غلی دی دې باره کې؟ بلکې وزارت دفاع خبره چې واورې تقریبا یو رقم توجیه کوونکي دي چې نه اوس پورې را دغه خو نه ده، خو دغسې طرحه ده، هغه به د ملي اردو په چوکاټ کې یو داسې به وي او هغسې وي، دغه رقم خبرې کېږي. دا بدون د شکه خیر توجیهات به اخواته پرې چې دوی څنګه توجیه کوي که چېرته دا د امریکې د یعنې د پنټاګون د خوا نه دوی ته یو سیګنال ورکړل شوی چې تاسې داسې یو شی جوړ کړئ. زه پرې نه پوهېږم په دې باندې چې دا د افغانستان د دولت هغه طرحه د امریکایانو ده. صحیح. خو خبره دا ده زویمه چې که چېرته زموږ سره دغه ستراتیژیک دوستان چې دوی ورته وایي چې زموږ سره دي، دا ولې هغه صنفونه چې زموږ په اردو کې د فی الحال لپاره کمبود دي په اصطلاح باندې، هغه ولې د تکمیل لپاره راته کار نه کوي؟ یو بل خواته تاسو ته معلومه ده چې زموږ په اردو کې زموږ په مسلحو ټولو قوتونو کې مختلف صنفونه شته دي. زه فکر کوم چې همدغه صنفونه به د اردو دپاره تر ډېر حده پورې کافي، هغه څه چې موږ په تیوري او په تشکیل کې لرو، خو په شرط دی چې هغه تکمیل شي. زه وایم چې زموږ دکتورین په خاص ډول نظامی دکتورین چې په دې رابطه باندې کار کوي، هغه باید هر هغه څوک چې دا طرحې ورته ورکوي دوی باید هغوی ته قناعت ورته ورکوي. نو که چېرته قناعت نشي ورکولی، زما د نظره دغه ضعیف عناصر یا ضعیف افراد دي چې دوی ولې د خپل هیواد تجربه خو د ازما او ستا په عمر باندې په اصطلاح په دې افغانستان کې دا تجربه شوې ده چې دې نتایج ښه نه وو یا نتایج ښه نه دي ورکړي. نو بیا که دغسې ډلې ټپلې موږ جوړو او هغه کله د یو ارګان او کله د بل ارګان د کنټرول لاندې نیسو، آیا هغې ته به کوم میکانیزم موجود وي چې دا 20,000 قواوې په دې 34 ولایتونو کې چیرته او په څه شکل باندې سمبال کړي؟ هغې نه پکار دا ده چې موږ 20,000 په اردو کې په مختلف صنفونو کې تعداد ورزیات کړو. موږ 150,000 یا زیات وکړو او لګیا یې کمې، خو مشکل دا دی که نه کمېدلو باندې که هغه کوم سقف چې دی چې هغه د ناتو د افغانستان د دولت سره کوم موافقه کړې ده او هغې دپاره امکانات او کومک کلنۍ ورته ورکوي، په هغې سقف کې کمبود نشته. زه فکر کوم ځکه ما داسې نه دي اورېدلي. دوی صرف په افراد او اشخاصو کې هغه نوې طرحه چې په اصطلاح باندې مشرانو سپین ته هغوی ته په شکل د اشکال باندې تقاوت ورکوي، دا به بېله خبره ده. دوی هماغه حالت سقف ساتي. زما نظر دا دی، زه وایم چې سقف که 1.5 لک دي، دقیقا په نه پوهېږم رانه هیر دي، 1.5 لک زما اردو دی، که غواړي چې 20,000 دوی ورسره یو ځای کړي، دا 20,000 سقف دې ورزیات کړي، 1,080,000 یې جوړ کړي او په داخل ما خپلو صنفونو کې په خاص ډول باندې موږ پیاده ته ډېر زیات ضرورت لرو، په دغه اوسنۍ جګړه کې په اصطلاح باندې یا توپچي ته ضرورت لرو یا نورو صنفونو ته چې ضرورت لرو، په هغې کې به زیاته شوې وه چې تجربې هم ښودلې وه او هم په ښه شکل باندې په اصطلاح باندې کنټرول شوې وه. درست. شفیقي صاحب، یو نظامی بحث دی په دې باندې چې دغسې اردو د هغې باندې کافي بحث وشو. سیاسي هدف د دې شاته څه شی دی؟ کله چې نظامی وضعیت تغییر کوي خو سیاسي نتایج لري. سیاسي هدف چې زموږ د اردو دغه رقم وضعیت سره مخ کول لپاره دی، هغه څنګه ارزیابي کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د کابل نیوز ټولو درنو لیدونکو ته او درنو مېلمنو ته تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ځواک صاحب مخکې دوستانو چې وویلې یوې ناکامې تجربې تکرار بیا تکرار
دا د همغو ناکامو نتایجو نه پرته بل شی نه لري. اوس یې په اهدافو چې خرګي زه فکر کوم همغه نتایج موږ لاسته راوړو چې پخوا د افغانستان د نظام د ناکامو نتایجو سره زه لږ اجازه راکړئ چې اختلاف کوم. روسانو دا تجربه وکړله، ناکام شول، خو هغې رښتیا غوښتل چې جګړه وګټي. نو روسانو ته چې یو ناکام شول صحیح ده، ځکه هغه صادقانه جګړه کول او جګړه ګټل غوښتل، خو شکست وخوړو، ناکام شول. لیکن اوس په دې حکومت شک دا دی په امریکا چې رښتیا جګړه ګټل غواړي که نه بیا به ماته اجازه راکړم دغه خبرې ته زه راځم. د افغانستان د اوسنۍ وضع په رابطه چې د 4 کاله اقلا په د وروستي 4 کاله د 2012 او 2014 نه راوروسته تر دې اوسه پورې کوم بحثونه کېدل، هم نړیوالې ټولنې ځینې اندېښنې ښودې، هم ځینو افغانانو همغه اندېښنې ورو ورو قدم په قدم او ګام په ګام رښتیا شوې ټولې. د هغوی جملې نه یوه اندېښنه همدا وه چې عین په 2010 کال د افغانستان دپاره پخواني حکومت د امریکا جو بایدن او ځینو سناتورانو چې په هغو کې ډانالډ راباکر هم و، هغې یوه طرحه د هغې دا وه چې افغانستان د جفرسن دیموکراسي پکې نه چلیږي، مرکزي حکومت هیڅ وخت پکې خلاف د واقعیتونو مرکزي حکومت یې نه درلوده او دلته ملوک الطوایفۍ وه، مسیح پرېږدی. امریکا باید خپل هغه طبیعي متحدین وپالي، د ضعیف مرکز دی وي او نور دمغه هغه طرحه ورو ورو ګام په ګام همداسې شوې. متاسفانه هم جنګ ته همداسې دوام ورکړل شوی، د بحران دوام، هم په داخل کې کومې طرحې چې عملي شوې. دغه د نن تقریبا 1.5-2 میاشتې مخکې چې کله دغه د ټرمپ نوې پالیسي لا په لارو وه، بحثونه کېدل. یوه مسله پکې د دې وه چې امریکا شاید دغه جنګ قراردادیانو ته وسپاري، امنیتي کمپنیو ته. هغه جمله نه ډاینکورپ او د بلاک واټر خبرې کړي. د بلاک واټر پخوانی بنسټګر او مسؤل اریک پرنس هغه امریکا حکومت ته ویلي و چې موږ به دغه جګړه د امریکا د پوځ په ځای په ارزانه قیمت تاسو ته به د جګړه کوو. این دا پروګرام زه فکر کوم منتفي نه دی. هغه وخت چې دا خبره کېده دلته په کابل کې متاسفانه د ځینو غټو چارواکو نږدې خپلوانو د بیا د امنیتي کمپنیو جوړولو لاس پورې کړو. یوه تجربه چې تاسو د خبرې په تایید پخوانی شوروي چې په افغانستان کې ناکامېدو، زه بیا هم وایم چې هغوی جنګ نه ګاټه، زه بیا د تاسو د دې خبرې سره موافق نه یم. هغوی چې کله وپوهېدل چې ناکام شو، بیا یې غوښتل چې افغانان په خپلو کې سره واچوي، بیا یې همدې قومي غونډونو ته او قومي ملیشو ته زور ورکړو. د افغانستان د اردو هغه ډېر تورې چې په پاکستان او ایسای پورې کې اصلا د داخل نه دلته وپاشل شوه. په هر ترتیب یعنی دا د اردو د ناکامولو لار ده. دا خو هغه وخت دا د اردو د ناکامولو لار ده. دوامه خبره په افغانستان کې کله شروع شوې، اول شروع شوې د دې نه ګوره دغه ټولې توطیې وې د اوس موږ په شاهدان یو چې نړیوالې ټولنې امریکا دلته خپل اهداف درلودل او متحدین یې وو. هغوی غوښتل په افغانستان کې داسې یو حالات راشي چې نظام یې دایم په مخ پورې تړلی وي، محتاج وي، په خپلو پښو نه درېږي. اول یې د افغانستان دپاره 1000 کسیزه یوه بې لاسو پښو اردو په نظر کې وه. وروسته چې وپوهېدل چې دا بیخي موږ ونه شو چلولی، تعداد یې لوړ کړو، نور ځینې شیان وشول، خو څه چې دوی ژمنې کړې وې هغه ته نن پورې عملي نه شوې. د افغانستان د اردو د امنیتي ځواکونو د تضعیف دپاره څه شی و؟ یو ټکی مهم هغه همدا و چې متوازی نور قوتونه دلته، مثلا پخوا امنیتي کمپنۍ وې، امنیتي کمپنۍ وې بې درېغه خارجي او داخلي. دا امنیتي کمپنۍ د یوې خوا ډایاګ او ډي ډي آر پروګرام و چې پخوانی وسلې ټولېدې، د بلې خوا د امنیتي کمپنیو تر نامه لاندې هغه چا چې په دې نظام کې زیاته ونډه درلوده هغو خپل شخصي خلق وسلول کول. د هغو نتایج څه وو؟ د بلخ والي یو، جنرال دوستم 2، نور په سلګونو، حکیم شجاعي 3،
دغه ټول اوس د بلخ والي یا شجاعي په شان کسانو دغه پخوا محلي پولیسو نه استفاده کوله، اوس چې د اردو ورسره شي دا اوس هم لري، دا چې اردو ورسره شي دا اوس هم لري. اوس ورته غیر مسؤل ورته کنه. یعنی دا خبر زه تاسو سره موافق یم. په افغانستان کې دا طرح د دې نه ده چې افغانان په امنیتي لحاظ په خپلو پښو ودرېږي. دا طرح د دې لپاره ده چې افغانستان لاړ شي هماغه خواته چې امریکا ورته پروګرام لري چې بالاخره دوی هغه رسمي پوځ هم لري کړي. بله ورځ کومه طرحه چې وه چې جنګیالي دې نه وي. زه فکر کوم دا هم فقط د دې لپاره چې قراردادیان ورولګوي، چې امریکایان وژل کېږي، د چیلي او د اکوادور خلق ورولګوي، د نیپال خلق ورولګوي، د نورو ځای په خپل افغانان استخدام کوي په همدې نامه. نو زه فکر کوم چې د دې دغسې طرحې او دغسې تشکیلات د افغانستان د اردو د کمزوري ساتلو، د افغانستان د نظام د کمزوري ساتلو، د وابسته ساتلو لپاره او په خپلو کې د یو بل په خلاف د جنګولو د هغه طرحې چې متاسفانه کور په کور او کله په کله موږ جنګ ته لاړ شو، یو د بل په خلاف ودرېږو. دا اوس شمال زه یو لنډه بخښنه غواړم، دا نن ما هم دغه د تقریبا د تیرو 3 کالو په امنیتي وضعیت باندې اخبارونه مې کتل، کلکشنونه په همدې مسله. په 2003 په 2014 کال په 2014 نه په 1493 کال 1493 کال بخښنه غواړم، جنرال دوستم اعلان کړی و چې زه 100,000 ملیشې چې په هر ځای کې به د سیارې ملیشې به وي، په هر ځای کې به زه د طالبانو په خلاف به جنګ کوم. په د طرحه بیا چې قبول نه شوه، بالاخره په مخالفتونو بیا ولاړو هغه شو. زه وایم دغه عین طرحې دي په یوه بل نامه. کله د جنرال پیټریوس د عراق د کامیابو تجربه چې اوس هغه عراق هم موږ وینو چې متاسفانه په وینو کې پروت دی، همدغه جنګونه او د بدمرغۍ د اوس هم دغو د غاړې دي. اوس د خدای فضل دی هغه بد نتایج یې چې هلته معلوم دي. څوک دا استدلال هم نشي کولی چې دا یوه کامیابه تجربه دی هغو ځای وخت. ځکه وینې په کومو سترګو دا استدلال امریکایان په خپل منځ کې خو استدلال کوي چې کامیابه تجربه وه، موږ دا شی غوښتل ترلاسه هم کړو. خو دومره خو باید سړیتوب راپکې وي دی موږ په خلکو کې چې عقل دا استدلال ونشي کولی. بله شفیقي صاحب مهمه خبره مو کړې ده، کاش کې موږ کې دا سړیتوب وي. یعنې موږ ګوره زه وایم دا اوس خو باید ونه کړي دا استدلال نشي کولی، ځکه هلته هم ناکامه شوه. اوس خبره دا ده چې کله په یوه نامه کله یې نوم بدل کړي. اوس دا یو بل ټکی چې په دې کې ډېر خطرناک دی په همدغه طرحه کې وایي چې افغان چارواکي او امریکایان تللي په هند کې د هند د محلي پولیسو، هلته خو محلي پولیس یا محلي ځواکونه د امنیتي دفاعي ځواکونه، خو فدرالي نظام دی، بیل سیستم دی، بیل کار یې دی، هغه په افغانستان کې څه رقم تطبیق کوي. معنا دا ده چې ته دلته مثلا د قندار دپاره داسې پوځونه روزي چې هغه فقط د قندار دپاره وي، یو وخت که د کابل سره اختلاف پیدا کړي هغه هلته د استقلالیت اعلان وکړی شي. دغه خبره د مزار او د بدخشان یعنې خدا نخواسته سبا ته د تجزیې دپاره د وسلوالو ځواکونو تنظیمول دي. دا یو لنډه دمه لرو، دمې نه وروسته بحث ته ادامه ورکوو.